عمران خان په جیل کې هر قسم دباو برداشت کو. خود 24 نومبر احتجاج به هیڅ کله هم عمران خان کینسل نه کی. په هر صورت کې به 24 نومبر احتجاج کیږي. بل بشرا بیبي ناقابل ضمانت وارنټ گرفتاری جاری شو. په کم کیس کې پاغه هم تفصیلا خبره کو. د اډیالا جیل سپرډنټ په عدالت کې معافي غوښته. په کومه خبره دا هم تفصیل تاسو سره شریکوم. د پی ټی آی احتجاج نه د پنجاب حکومت ولې خوف زده ده، کم اقدامات چې په پنجاب کې کړي پاغه هم تفصیلا خبره کو. نور هم څه اهم ډیر خبرونه دي چې غدر سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. علي خان عمران خان سره په جیل کې ملاقات کړی دی. په اډیالا جیل کې د عمران خان خور عمران خان سره ملاقات کړی دی. دغه ملاقات نه پس علي خان ویلي دی چې عمران خان په جیل کې هر قسم دباو برداشت کو او ټول قوم د پاره دا پیغام جاری کړی چې خپل ازادۍ د پاره په 24 نومبر ضرور روزي. څنګه چې وای تاسو په 8 فروری الیکشن د پاره راوتی وای او تاسو پی ټی آی په باری مارجن باندې کامیاب کړی و، نو دا غرنګ په 24 نومبر هم تاسو یو ځل بیا روزي او یو ځل بیا تاریخ رقم کوي. بل طرف ته چې کم غټ کیس په عمران خان باندې چلی 190 میلیون پاوند کیس، پاره کې عدالت د بشرا بیبي ناقابل ضمانت گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. بل طرف ته اف ای هم توشخانه 2 کیس کې د بشرا بیبي ضمانت خارج کولو د لپاره درخواست ورکړی دی. یو خو 190 میلیون پاوند کیس کې عدالت د بشرا بیبي ناقابل ضمانت وارنټ گرفتاری جاری کو، او بل اف ای په هم درخواست ورکړی دی چې توشخانه 2 کیس کې بشرا بیبي لکم ضمانت ملو شوی دی، هغه درخواست تاسو خارج کړئ. بشرا بیبي پرون یو خطاب کړو چې دا خطاب په وجه باندې بشرا بیبي یو ځل بیا مطلب د حکومت وای چې بیا رونی سوزکه د جیل نه بهر خانه دا بیا بیانات جاری کړي. اډیالا جیل سپرډنټ عدالت کې معافي غوښته ځکه د اسلام آباد های کورټ چې کوم غیب بار حکم کولو چې د پی ټی آی قیادت ته دی عمران خان سره ملاقات وکړل شي، خو بیا به هم اډیالا جیل سپرډنټ دغه د عدالت حکم خلاف ورزي کوله او دای به ملاقات لنه پلیخل. نو بیا د پی ټی آی چې کم لیډرشپ هغه توهین عدالت کیس په دغه اډیالا جیل سپرډنټ باندې جمع کوم. نو پاغه درخواست باندې سماعت شوی چې په دغه درخواست سماعت دوران د اډیالا جیل سپرډنټ هم په عدالت کې پیښ شوی دی او د پیښې دوران اډیالا جیل سپرډنټ ویلي دی چې دا ځل راته معافي راکړي او بیا به زه د عدالت توهین نه کوم، بیا به زه د عدالت د فیصلې حکم د عدالت حکم ضرور منم. بل عمران خان د پاره خبر هم راغله دی د 9 مئی 8 مقدمو کې درخواست باندې سماعت په 30 نومبر باندې کېدو، خو د عمران خان وکیلانو انسداد دهشتګردي عدالت ته درخواست جمع کړو چې په دې سماعت ضرور شي. نو دغه درخواست باندې عدالت درخواست منظور کړی دی، ویلي دی چې دغه سماعت په نن کېږي 23 نومبر تاریخ ول ورکړو. نو نن بعد عمران خان په 9 مئی چې کوم مقدمه وي هغه کې 8 مقدمه د عمران خان پاتې دي، سلور کې ول ضمانت ملو شو. نو په دغه 8 مقدمو کې چې کوم درخواست جمع شو په هغه باندې به هم نن سماعت کیږي. بل عمران خان چې کوم نوې مقدمه کې گرفتاری چول شي و، نو په هغه کې هم عمران خان عدالت ته بیګا پیښ شو چې 5 روزه جسمانی ریماند نه پس په عمران خان په 26 نومبر دوباره عدالت ته پیښ کیږي. 5 روزه جسمانی ریماند په عمران خان باندې خطه او په دغه جسمانی ریماند نه پس په 26 نومبر عدالت کې دوباره پیښ کیږي. نو کې د شي په دا کیس کې هم عمران خان ته ریلیف ملو شي. بل پی ټی آی چې کوم احتجاج په پنجاب کې کوي، اسلام آباد کې کوي، نو هغه د پنجاب حکومت خوف زده دي. ټول لارې بند دي، موټر وی بند دي، روډونه بند، جی ټی روډ بند دي، هر څه بند دي، لارې ګودري ټول کنټینرو باندې بلاک شوی دي. پنجاب حکومت خوف زده دی لپاره د کچری دا احتجاج کامیابیږي نو زمو حکومت ورسره ختمېدو والده. په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.